نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت په ورځ باندې اووه تنه داسې دي چې دا به الله تبارک وتعالی د عرش په سوري د لاندې په هغې ورځ باندې چې د الله تبارک وتعالی د عرش د سوري نه ماسوا بل سوری به نه وي، صرف او صرف د الله د عرش سوری به وي په دغې ورځ باندې. نور به نیزوار وي، څوک به د خپو د غوټو پورې په خولو کې ډوب وي، څوک به د زنګونانو پورې ډوب وي، څوک به د نامه پورې ډوب وي، او څوک به د مرۍ پورې په خپلو خولو کې ډوب وي. هر انسان د خپل عمل موافق په خولو کې به ډوب ولاړ وي. په دغې ورځ باندې سوری نشته دی، سوری چې دی نو صرف د الله تبارک وتعالی د عرش دی، او د دغې سوري د لاندې به اووه قسمه خلک وي. یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الامام العادل، انصافدار بادشاه. انصافدار بادشاه یو سړی بادشاه دی او بیا هم د انصاف کوي، ظلم نه کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د انصافدار بادشاه د نیکعمل بادشاه یوه ورځ د شپېتو کالو د عبادت نه بهتر ده. داسې بادشاه دی چې د خپلو خلکو سره انصاف کوي، په خپلو عوامو باندې خفه کېږي، هغې ته د هغې حقوق ورکوي، د خپل رعایت سوچ دی ورسره. د دغې بادشاه یوه ورځ د شپېتو کالو د عبادت نه د بل انسان بهتر ده. او یاد وساته چې کله بادشاه دی ظلم کوي، زیاتې کوي، بس ځان ته جمعواري کوي، د خپل قوم د خپل لاندې خلکو فکر ورسره نشته، غم ورسره نشته دی. نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته درې قسمه انسانان ډېر زیات ناخوښه دي، په هغې کې یو ظالم بادشاه دی. په مخ د ځمکه باندې دا ظالم بادشاه، دا کرپ بادشاه، دا د خلکو حقوق وهونکی بادشاه، دا په مخ د ځمکه الله ته ډېر زیات ناخوښه انسان دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشاب نشأ فی عبادت ربه، هغه ځوان چې خپل ځواني د الله په عبادت کې تیره کړې وي. ما درته اوس وویل که نه چې د یو ځوان توبه حدیث مبارک کې راځي د اتیاو بوډاګانو د توبې نه الله ته ډېره زیاته خوښه ده. ما درته اوس وویل چې کله ځوان سر په سجده باندې کیدي الله تبارک وتعالی په فرشتو کې فخر کوي، دا خو زما هغه بنده دی چې د ده په پیدایش باندې تاسو اعتراض کوئ، دا خو زما هغه بنده دی چې په خپل ځوانۍ کې، په خپل حسن کې، په خپل طاقت کې بیا هم خپل تندی راوړي، ما ته په خاورو کې ږدي. الله کو هر څه یم خو ستا په مخ کې هېڅ نه یم. ځواني د څه نوم دی؟ حدیث مبارک کې راځي وی الله تبارک وتعالی ته هغه ځوان ډېر زیات خوښ دی چې دی د بوډاګانو په شان ځان جوړوي. چا په شان ځان جوړوي؟ د بوډاګانو په شان. مطلب دا دی چې د جامو سره یې مینه نشته دی، د ښایست سره یې مینه نشته دی، د خپلې جامې، خپل ښایست، خپل رنګ ډول دی پرېښی دی، بس د الله عبادت ته یې ځان ورکړی دی. او حدیث مبارک کې راځي وی الله تبارک وتعالی ته هغه بوډا ډېر زیات ناخوښه دی چې دی ځان الک حسابوي. دا لکه بوډا شوی دی، ګیرې سپینه شوی دی، بیا هم ځان الک کوي. الله تبارک وتعالی ته دا بوډا ډېر زیات څه وي؟ ناخوښه وي. ورنه الله تبارک وتعالی خو د دې بوډا متعلق فرمایي وی ستا د دې سپینو ډکو نه ماله حیا راځي چې کله ته لاس پورته کې ستا د ګیرې سپین ډکو ته زه ګورم، ته وایې الله ما وبخه، ستا دا لاس چې زه تش واپس کوم تا ته ماله حیا راځي. زه وامه ته یې وایه او زه به یې قبلومه. خدای هغې حد ته رسېدلی دی او بیا هم څه کوي؟ د هلکانو په شان ځان یو شان کوي، د هلکانو سره ځان یو شان کوي. نو وشاب نشأ فی عبادت ربه، د الله د عرش ته سوري د لاندې به دویم هغه ځوان وي چې خپل ځواني د الله په عبادت کې تیره کړې وي. دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ورجل قلبه معلق فی المساجد، په میدان محشر کې د الله د عرش ته لاندې به دریم هغه انسان په سوري باندې میلمه وي چې د هغه زړه د جومات سره لګېدلی وي. د هغه زړه څه سره لګېدلی وي؟ د جماعت سره لګېدلی وي. مفسرینو د دې ګڼې معنی کړي دي، یو معنی محدثینو د دې ګڼې معنی کړي دي. یو معنی محدثینو دا کړې ده چې یو سړی په جماعت کې مونځ وکړي او دی په جماعت کې ناست او د بل مونځ انتظار کوي.
دوی محدثینو دا معنی ذکر کړې ده د دې نه هغه سړی مراد دی راغی مونځ یې وکړو خپل دکان ته لاړ خپلې ځمکې ته زمیندارۍ له لاړ خپل کور ته لاړ خو د دوی مونځ فکر ورسره دی چې اذان به کله کېږي چې زه بل مونځ وکړم د خپل مونځ ورسره فکر وي فکر ورجل قلبه معلق في المساجد دا نه چې د جماعت ته راغی او جماعت ورته تاڼه ښکاري او بار بار ټایم پیس ته ګوري چې ټایم خو پوره دی ولې نه راځي دا استاد صاحب یاد وساتئ په جماعت کې منافق سړی تنګېږي کم سړی منافق سړی نه هر سړي د سوچ پکار دی چې زه جماعت کې خوشحاله یم که بار خوشحاله یم چې په جماعت کې د چا زړه تنګېدو نه دی په خپل ایمان باندې فکر وکړي چې په مانځه باندې 15 منټه اوختېدل او په ده وارخطایي راتله نو دی په استاد خپله غوسه نه وباسي دی ځان ته فکر وکړي چې ایمان کې هم به نقص نه وي چېرته د جماعت سره به د مؤمن مینه وي جماعت په مؤمن ته تاڼه نه ښکاري دا به ورته د سکون او د راحت او د آرام ځای ښکاري بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه د الله تبارک وتعالی د عرش تلاندې په سوري چې به میلمه وي څلورم هغه دوه تنه دي چې د الله د رضا دپاره د یو بل سره مینه ساتي او د الله تبارک وتعالی د وجې نه د یو بل نه جدا کیږي څه معنا د دې سړي سره مې مینه ده ولې مې ورسره مینه ده ځکه نیک سړی دی دا مولي صاحب دی دا استاد صاحب دی دا حافظ صاحب دی دا قاری صاحب دی دا تبلیغي صاحب دی ځکه مې ورسره مینه ده چې نیک انسان دی مینه د یو بل سره ساتي څه دپاره د الله تبارک وتعالی دپاره وتفرق علیه او جدا کېږم د یو بل په دې باندې هلکه د دې سړي سره مې بایکاټ دی ولې دې بایکاټ دی دا سودخور دی دی ګناه کوي هلکه دې سړي سره تعلق نه ساتم ولې ورسره نه ساتي دا غلاګر دی دا ډاکمار دی دا بدکار دی دی په دکان کې زیاتې کوي هره ګناه چې په انسان کې سړي موجود وي او تا سره بایکاټ وکړو څه د وجې نه سره بایکاټ کوي ځکه دی د الله د دین نافرماني کوي وتفرق علیه د یو بل سره مینه هم د الله تبارک وتعالی دپاره او د یو بل سره جداوالی هم د الله تبارک وتعالی دپاره کوم انسان چې داسې و چې د هغه مینه او د هغه جدایي د الله دپاره وه دی به په میدان محشر کې د الله د عرش ته لاندې میلمه وي په سوري باندې بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی پنځم هغه سړی دی هغه سړی چې دته یو منصبداره یو نسب والا زنانه اوچت نسب والا زنانه وجمال او خیسته زنانه دته د بدکارۍ دعوت ورکړي او دی ورته په جواب کې څه وایي انی اخاف الله زه د الله نه یریږم مراد د دې نه هغه انسان دی چې دی په هر حالت کې د الله نه یریږي دا نه چې د خلکو په مخ کې باندې تقوادار او چې ځان لشي بیا په یو ګناه باندې هم دی ایله نه کوي زنانه د ده د بدکارۍ دعوت ورکوي ذات منصب و جمال نسب حسب جمال والا ده خو دی ورته په جواب کې وایي انی اخاف الله زه خو د الله نه یریږم الله له به څه جواب ورکوم دلته خو څوک نشته دی ما نه یني خو زما رب خو ما یني که نه زه به خپل رب ته څه جواب ورکوم او شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل تصدق اخفى حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د الله تبارک وتعالی د عرش ته لاندې په سوري چې به میلمه وي یو هغه انسان دی چې دی صدقه ورکوي که نه نو داسې صدقه ورکوي چې پخي لاس یې ورکړي نو چپ لاس ته پته نه لګي چې څه یې ورکړو نو د سړي خو یو لاسونه چې په یو لاس ورکوي نو بل لاس ته پته لګي که نه لګي لګي ضرور لګي دې حدیث مبارک کې اشاره د پټوالي ته چې دی به خپله صدقه د ریا دپاره نه ورکوي چې ما باندې خلک خبر شي دی به صدقه په دې نیت نه ورکوي خو بعضې صورتونو کې ښکاره ورکول باندې جایز دي یو دا ده صدقه په دوه قسمه ده یو صدقه فرضي ده یو نفلي ده فرض صدقه چې موږ چې ورته زکات وایو زکات دا به ښکاره ورکوي زکات په پټه پټه نه ورکوي ښه زکات په څه ورکوي ښکاره به ورکوي ځکه چې خلک در باندې تهمت پورې نه کړي چې لکه پلان کې سل ډېرې پیسې دي ته خو چېرته زکات ورنه کړو تهمت به در باندې پورې کوي که نه
او حدیث مبارک کې راځي وي ځان د تهمت د ځای نه بچ کړئ ځان د تهمت د ځای نه څه کوئ وساتئ نو فرضي زکات په ښکاره ورکئ نفلي صدقه دا غوره داره چې دا پټه ورکړي نفلي صدقه مونږ چې ورته خیرات وایو دا پټ ورکه پټ خو دا هم په بعضې صورتونو کې څه ورکولی شي ښکاره ورکولی شي په کوم صورت کې ښکاره ورکولی شي نفلي صدقه تا ته پته ده چې په دې محله کې ټول خلک داسې دی چې په روپۍ باندې سر نه خوږی چې د جیبې وباسي تا ته موجود و چې زما په علاقه کې داسې موجود دی چې خیرات پکې څوک پیژني هم نه نو بیا چې ټول خلک ناست دي که نه پیسې راوباسه وایي لکه دا په جومات کې واله هلکه دا پکې مدرسه کې واله دې دپاره چې د نورو ته هم پته ولګي چې دا پکې یو کار دی په داسې صورت کې علماو لیکلي چې بیا نفلي صدقه هم ښکاره ورکولی شي دا په هغې صورت کې چې نورو خلکو ته پې ترغیب ورکړي هغې په دې باندې تیز کړي چې دا هم یو کار دی دا هم ثواب لري ها خلک شته دی ټول صدقې ورکوي خیراتونه ورکوي بیا ښه دا ده چې ته پټ ورکړي چې ریا پکې اډورا نه شي ریا پکې څه راشي اډورا نه شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وم سړی دی ورجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه وم هغه سړی دی چې د الله تبارک وتعالی د عرش ته لاندې به په میدان محشر کې په هغې سخته ورځ کې به دی د الله د عرش ته لاندې میلمه وي هغه سړی دی چې دی ځان له یوازې ناست وي او الله تبارک وتعالی را یاد کړي جهنم را یاد شي جنت را یاد شي نو ففازت عیناه د ده سترګو نه څه وبهیږي اوښکې وبهیږي د سترګو نه اوښکې وبهیږي کله کله په تنهایۍ کې الله ته جاړه تنهایۍ کې الله تبارک وتعالی ته څه کوه جاړه حدیث مبارک کې راځي وایي د کمې سترګې نه چې د الله د یرې نه اوښکه وبهیده که نه په دغې سترګه باندې اور د جهنم حرام دی نو مقصد دا دی دا نه چې نور بدن به سوځي او سترګه به نه سوځي مطلب دا دی چې په دې بدن باندې اور د جهنم حرام دی ځکه یو سړی ځان له په جدایۍ کې ناست دی او خپل ګناهونه یادې او جاړي نو دا توبه ده که نه دا څه شی دی توبه توبه څه ته ویلی شي توبه ویلی شي دې ته کوم ګناه دې کړی دی الله په دې باندې خپیمانه ما ستومانه پې ما خپیمانتیا اختیارول چې کوم ګناه دې کړی په هغې به ستومانه شي آینده کې به دا قص وکړي چې دا ګناه به بیا چرته نه کومه او فورا به دا ګناه پرېږدي کم شوی په هغې باندې خپیمانه نور به دا قص وکړي چې دا ګناه به نه کومه دا خبرې چې موجود شي بس دا توبه ده دا توبه ده نو چې کله سړی ځان لکیني او جاړي الله تبارک وتعالی ته خپل ګناهونه یادوي